السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما استاذ سرور سعد الرحمن او استاذ سره حاضر یم بیانې ویلاګ کې او نننۍ ورځ شروع شوه د ماسپښین نه اوس راپاڅېدم او څوارلسمه روژه تقریبا څوارلسمه دولسمه روژه ده او زه اوس ماسپښین لمانځله نو لمونځ به کوم او د هغې نه بعد بیا ستاسو سره نور ویلاګ شیر کومه نو که تاسو زموږ چینل لرئ یا سبسکرایب کړئ نو هغه سبسکرایب کړئ لایک کمنټ شیر هېر نه کړئ راځئ مخکې زموږ سره ویلاګ انجوی کړئ مونځ مې وکړو او اوس روان یم زه جنازې له مدرسې ته راغلی وم نو حسن صاحب ته مې واړه حواله کړو او اوس محمود دی منین دی او شاه صاحب څنګه روان یو جنازې له ځو په دې پول باندې صرف د اظهر صاحب سره د بایجانه به لرګو کې هغه به اوس روان یم یا الله خیر الحمدلله کور ته راورسېدم جنازه مو وشوه ماسپښین لمونځ هم وشو خو تږی شوی یم ډېر زیات ځکه چې پیاده رالو پوره لار وه نو ارام کوم لږ وټې او د هغې نه بعد بیا ستاسو سره مېلاوېږم مازدیګر لمونځ وشو او رالم اوس خپل قبرستان ته مقبرې ته خپل والي صاحب قبر له السلام علیکم یا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم وأنتم سلفنا ونحن بالأثر دا اوس دلته رالو خپلې مقبرې ته دا زما د تره قبر دی زما د نیکه دا زما د بل نیکه زما د نیه او دا زما د والي صاحب رحمت الله علیه قبر دی نو خپل والي صاحب قبر له چې راشم نو د هغه یادونه هر څه راته رایاد شي خو بهرحال الله دې هغه قبر د نور نه ډک کړي او تاسو هم دعاګانې کوئ د هغه لپاره بلکې ټول مسلمانانو دپاره کوئ چا والدین نه وي وفات شوي نو هغه دې الله پاک وبخي او د هغوی قبر الله پاک د نور نه ډک کړي او ډېر وخت شوی تقریبا زه هر هفته کې راځم خو 2 هفتو شوي نه وم راغلی قرآن مجید مې ختموم بیا به لاړ شم خو خپل والي صاحب مې په خوب کې لیدلی نو رالم قرآن مجید مې ختم کړ 3 سورته مې پاتې کړو نو هغه به ورته انشاءالله بخم او سورت یاسین به ویمه دا د هغو قبر دی او دا زموږ مقبره ده دا ټوله أعوذ بالله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو خلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس دا خپل مقبرې نه راووتم او دا دار بندومه چې به دې پسې سپي او دا نه وړي دې باندې ګیټ لګو خو بیا روژه شوه نو کار یې بند کړو نن زمونږ به خانقاه یا نقشبندیه جامع مسجد جامبیل کې ختم دی د تراویح او زما مشر تره کوم چې پیر قاري حمید الرحمن نقشبندي مجدد دي هغه تراویح کوي او نن زمونږ ختم دی نو د هغې لپاره مونږ دا خرمې بندي کړلې په پیکټ کې نو دا تقریبا 1000-1200 دا پیکټې دي او څه بسې نورې به تیارو نو یو پیکټ کې دننه به خرمې دي چې خرمې دا خرمې دي پکې
الله اوس به روژه ماته کوو بیا به ځان تیارو او بیا به تر راولو ځو ختم ده د حماد صاحب او ایان مسټر ایان دا زموږ مدرسه ده کوم چې جنابي مدرسه ده د هغه د هغې کې زموږ دلته تیارې کړې پیکټې بندې کړې او سب انشاءالله نور بیا بندوم نو بیا به انشاءالله ستاسو سره وروستو میلاویږم بس دا دوی کېناستو دې ته پیکټ کې بندې بس یو دا کاټن مو ختم شوی دی بس چې دا ختم شو بیا بس دا شروع کوي ښه بس بیا دا شروع کړو او پیکټ وښیه په دې پیکټو کې بندو دغه شانتې به الحمدلله روژه ماته وشوه او بس راغلم جومات ته د ختم ټایم دی ماخستن نو دا زموږ جومات دی ماشاءالله او راغلم وایي چې عود پکې ولګوم نو مصباح را سره دی مصباح راځه واپسې مصباح را سره دی به عود ولګو او بس دا زموږ جومات انشاءالله 8 بجې لمونځ دی نو فیسبوک باندې لایو راځم او ستاسو سره به لایو ګورم به لږ به شیر کوم خو ټول نه شم ځکه چې به لږ ډېر اوږدېږي او زموږ معظم غني صاحب راورسېد چې دی به زموږ د جومات سپیکر مسلې دا برابروي څه شی کوم چا سره ملاوي په څو دی خو مطلب بیا به خلکو بد لګي که نه ما اوس پرې بدې وجې وي اکثر خلک دغه کوي نو هغه تېرولو او بره زما جمعه کمره کې هم دی یو بره یو دیاره وي دی اوسېږي هم نه معلوم دی سو دا ولګوه معظم خان دی ماشاءالله زموږ د جومات ټول خدمت دی کوي او زما بل ته کشر تره هغو کوي او بس الله دې ستا په عمر کې برکت واچوي د باران څه خبره دا جي الله دې په مال او په جایداد او په هر څه کې برکت واچوه إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الحمد لله ختم وشو او اوس کسان دموي ټیم کې دم دی الحمدلله ختم په خیر سره وشو امید لرم چې تاسو به زموږ دا نننی ولاګ ویډیو خوښ وي نو ما له اجازه راکړئ د بل ولاګ پورې د الله په امان قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر